یو مذهب داسې وښایي چې ستاسو بزرګانو دعا په برکت سره د دلایلو په جنگ کې ما پاتې راولي. یو مذهب ما ټول مذهبونه کتلي يهودو سره ما خبرې کړي. وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير علیہ السلام تاغي د خدای زوی وي. وقالت النصارى عيسى ابن الله. په دې باسونو کې ډېرې خبرې راغلي دي چې هغه اوس د تفصیلا تاسو ته بیانولی نه شم، خو مخکې سړی به سوا د تختې نه بله لار نه وه په عقلي دلایلو باندې. تاسو ذات سوچ وکئ لغوندې پادري ته مې دا م وویل چې یو سړی چې واده وکړي او یو زوی وشي او نور بیا نه کېږي، بیا علاج کوي که نه کوي؟ ویلی او کوي. خو لندن ته علاج پسې مال لاړ شي چې بچی مې نور نه کېږي. ویلی او دا خدا زمونږ لندن تم راځي خلک بچو علاج ته، نو مال دی خدای پاک نور علاج بیا ونه کو چې یو عیسی علیہ السلام زوی وشو نور زامن یې ونه شو. بیا ما ته شبو په پوک نه دی، ما ته دا ته څه وې مال دا ته څه وې بیړه دې غرکشه د ټول کائنات مالک، د ټول کائنات بادشاہ، د ټول کائنات خالق، هغه پورې د داسې شی تړلی دی چې په هغې کې ته جواب هم نشي کولی. بیا بس ویل بیا هسې که راځې راځه، خو باس به بیا ما سره نه کړي، ما ځاسې به بیا راځه. بیا باسې ورغله، ما ویل بیا چې رالې خو چپ به ناست خبرې به نه کړي. د هندوانو دا پنډتان نه دي، دا پنډتان په دې صدر بجلیګر کې زوما دې کاله باړی کې یو مندر دی، په هغې کې د سیتا مهاراج تصویر پروتو او د هندوانو په آخا شپه باندې به هغې ته دبلې غږېدې او د هندوان به ورته ناست و، په سیتا مهاراج به عطرونه اړول. چې عطرونه به اړول، نو ما سره بجلیګر کې یو هندو ما هغه ته وی چې که زه اوس ورشم او په دې سیتا مهاراج په دې سر متیازې وکړم، نو ما ته به دا بوت څه ووایي؟ ویل یار خدای ته ګوره ایک ہی پیا کہنے وہ ساڑا خدا وے تو تو دے سر تے موتر کرنے. دا واقعہ شوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د کافرو یو بوتو راوی وستو د کوټې نه او بارې کې خو او وی لمبولو پاکې کو انور ته کې خو چې وچ شي نو بیا به کوټې ته نه باسو. په دې کې دا کافر ورته ناستو انتظار کولو چې وچ شي او دوه ګیدړان رااله او خپې اوچتې کې او په دې بوت په سر یې متیازې را پرېښو. چې متیازې را پرېښوې نو یو کافر چې ورته داسې ګوري رب یبول سالبان برأسه رب یبول سالبان برأسه. داسې شی خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي. بس ورغه بوتې مات کو راغی مسلمان شو. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې اسلام د دلایلو مذهب دی. تب یوازې دا نه چې تب صرف جمعات تراشه او ټیټ پاس بشه او لار بشه کورته مونږ مې او کو یاره ډېر ښه سړی دی، ډېر مونځ ګزار دی، داسې مونځونه کوي چې دا محرابي سورې سورې. نه نه، ته به ګرځې اته چې د چا منځونه کې هغه معشوقي تعارف به خلقو سره کې دا غیر چې څوک خلاف دي
هغه سره به جنگ کې غیله به دعوت ورکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم قیصر او کسرا ته به چټای لیکلي، سلام به ورته ولیکلو چې السلام علی من اتبع الهدى. راشي قیصر او کسرا ته سلیمان علیہ السلام ته وګوره بلقیس ته څه جواب کړو. بلقیس هغه بادشاہ وا چې دا غی لاندې 12 جنگي جرنیلانو او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج، 12 لکه جنگي فوج د بلقیس سره، او نور ته به سجدې کولې. سلیمان په کوم رنگ باندې ورته خط لیکي او دعوت ورکړي چې راشه مسلمان شه. عزیزانو نن ستا په کلی او په مالت کې مونږه چاته دا نشو ویلې